بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویډیو ریپورت سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبره اتره به کوو پېښور های کورټ کې چې کومه شخړه مخې ته راغلې وه، تاوتریخوالی د پولیس او د وکلاو ترمنځ راغلی وه. دغه تاوتریخوالی د څه شي و، دغه پیښه ولې مخې ته راغلې وه، په دې باندې زمونږ خبریال کامران شاه صاحب موږ سره موجود دی. کامران صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو، خو چونکې ستاسو کوټ بیټ دی نو تاسو په دې باندې لږ زیات پوهېږئ. دا جګړه په څه باندې راغلې وه، وکلاو دومره غوبل ولې جوړ کو، خصوصا په دغه پېښور های کورټ کې؟ د دې اصل وجوهات یا اصل وجه چې کومه ده نو جی. هغه په 400 کې د یو وکیل قتل شوی دی جی. او په هغه اف آی آر کې د 400 سیټي چې کوم اس ایچ او سید بهرمن شاه جی. هغه پکې نامزد او په هغه باندې د الزام و. نو د هغې قتل نه پس د 400 پولیس له طرفه د مړ کړی شوي وکیل په پلار باندې دغه په رشته دارو باندې دغه شوی و، اف آی آر شوی و، 788 پکې د دهشتګردۍ دپه پکې شامله شوې وه. صحیح. نو وکلاو هم دا موقف و چې دا یو ډېر غټ زیاتې شوی دی دغه فیملی سره. لہذا د خیبر پښتونخوا چې څومره وکلا دي نو هغه به د دغه اس ایچ او دپاره وکالت نه کوي، اخلاقي او دغه یې ټولو وکلاو ته ورکړو. وکلاو هم منه. هغه بیا خپل ټرانزیټ بیلونه چې دی د لاهور های کورټ نه او د پنډۍ نه او د یو ځای بل ځای نه وکړو، خو بهرحال بیا هم دلته یو وکیل هغه له یو هفته مخکې پیش شو په عدالت کې. په هغې باندې د وکلاو د هغه وکیل ترمنځ هم څه ډېر لوی دغه وشو. پرون په هغه د ضمانت په هغه کیس کې پرون بیا تاریخ و او هغه تاریخ له خلک راغلي وو، دغه اس ایچ او صاحب د طرفه هم کسان راغلي او دلته وکلاو هم او د وکلاو لکه ډېر دغه دا و چې موږ سره ظلم شوی دی، زیاتې شوی دی. پرون په عدالت کې د وکلاو او د هغه پولیس د طرفه چې کوم کسان راغلي وو د هغوی ترمنځ تاوتریخوالی راغی. هم په دې خبره باندې راغی چې یو خو اس ایچ او چې دی نو عدالت ته نو راوستی شوی، بله خبره دا وه چې عدالت د اس ایچ او چې کوم بیل یا د ضمانت هغه درخواست و هغه خارج کړ او دغه د گرفتارۍ حکم یې ورکړ. هم په دغه خبرو باندې د عدالت نه بهر د وکلاو او د دغه خلکو ترمنځ یو شخړه رامنځته شوه. وهل ټکول هم پکې وشو او ډېر حالات خراب وو. تقریبا ډېر ټیمه پورې د پېښور های کورټ دروازې هم د دغه دپاره بندې کړې وې او څه کسان چې 3 کسه تقریبا هغه گرفتار شوي وو هغه یې پولیس ته هم ورکړه. د وکلاو پرون دا موقف و چې چونکې دوی په پېښور های کورټ کې او وکلاو سره دا دغه کړی دی، دا په وکلاو او خاص کر په پېښور های کورټ چې کوم اعلی عدالت دی د دې صوبې هغې باندې دا یوه حمله ده. نو هغوی بیا د شرقیه تاڼۍ ته خپل درخواست ورکړ او په هغې کې دغه مو شو، اف آی آر هم د 3 کسانو خلاف وشو په وکلاو باندې پېښور های کورټ کې د حملې. همدې سره سم چونکې پېښور های کورټ حکم ورکړو نو پرون خو گرفتاری ونه شوه، خو نن چې کوم ملزم دی سید بهرمن شاه هغه اس ایچ او هغه گرفتاری ورکړه. هغه په 400 کې جوډیشل چې کوم مجسټریټ هغه ته پیش شو او مجسټریټ د هغه 2 ورځې جسماني ریمانډ ورکړو پولیس ته او د ګل په ورځ به انشاءالله هغه دوباره پیش کیږي او بیا چې د عدالت کومه کاروي ده نو هغه مخکې ځي. نن هغه چې دی نو په ډېر یو غټ پروټوکول کې عدالت ته راوستی شوی او بختربند ګاډي کې عدالت ته راوسته. بلخوا ګڼ تعداد کې وکیلان ولاړو او هغوی چې دی نو هغه خلاف ناربازي کوله، د قاتل نارې یې وهلې. بهرحال هغه عدالت ته پیش شو او هغه د 2 ورځې جسماني ریمانډ دپاره چې پولیس ته حواله شو. نو دا ټوله واقعه دغسې وه چې په پېښور های کورټ کې کوم تاوتریخوالی د وکلاو او د ملزم یا د پولیس ترمنځ راغلی هغه دغه په دې کې یوه خبره زه تاسو ته دا هم وکړم چې په دې کسانو کې کوم چې د پولیس د طرفه و په هغې کې د هغه رور د ترور زامن یا داسې رشته دار هم او ورسره په سیول کپړو کې پولیس اهلکار هم. د وکلاو دا هم یو ډېر لوی دغه اعتراض و چې لکه یو اس ایچ او معطل شوی دی هغه د قتل په الزام کې. دا ویله کېده چې څه بسونه هم راغلي وو، کسان پکې راغلي وو؟ نه د بسونو خو نو، خو په سیول کپړو چې کوم پولیس اهلکار وو یا دغه کوم کسان وو هغه ډېر زیات وو، دننه راغلي وو، ډېر زیات دننه راغلي او پرون چې
اخره کې بیا د پېښور های کورټ بار اسوسییشن صدر امین الرحمن ایډوکیټ صاحب کوم خبره کړو هغه وی چې لکه مونږ بیا هم قانون لاس کې نه دی اغشته مونږ هغه خلکو تم خې عزت ورک دامونه وی چې دادونه خلک ول راغلي دي داغه وکیل چې مونږ ته 15 شپږ ورځې مخکې کوم یقین دهانی راکړو چې زه په دې کې خپل وکالت نامه واپس علم او په دې کې پیش کېږم هم نه هغه پیش شو یوې غنټې پورې هغه په دې کې دغه موږ ارګومنټس موږ خو د هغې باوجود مونږ سونه وي مونږ چې دا د حق دی دا یو قانوني دغه دی او بیا مونږ خپل ارګومنټس وکړو خو د هغې نه پس چې کله پېښور های کورټ د اپلیکیشن دغه خارج کو او د هغې نه پس چې د کوم د دې خلکو کوم حرکت شروع کړو بیا وکلام چې دین په خپل تحفظ کې حق بجانب و چې هغې سره لاس اچولی او دغه شوی خو په لومبي وخت کې لږ د وکلاو بیډ ایمیج په دې لاړه چې کوم ویډیوز رالل په هغې کې وکلا چې دي نو مشتو ګریوان دی یو بل سره لګیا دي دغه کوي څوک سپېړه کوي او دا خبره هم پکې منځ ته راغلی و چې دغه راغلی سچو راغلی د سچو دی ووخه حالانکه سچو نو او په عدالت کې چې کوم تفتیشي افسر هغه وی چې مونږ سچو راوست دی هغه په شرکت تانه کې ناست او چې د عدالت حکم یې هغه به مونږ بیا کو نو آیا سچو په شرکت تانه کې پرون موجود وو کنه سچو زما د معلوماتو تر مخه په شرکت تانه کې دروازه د 2 بجو پورې موجود خو بیا هم چې د عدالت نه یا د وکالو نه کله یو دغه لاړه او د هغې نه تپوس وکړو هغې وی چې دلته نشته نه یې راغلی او نن دغه د هغه ګرفتاري هغه په خپله ګرفتاري ورکړه کامران صاحب پرون راسې یو ویډیو چلیږي زما چې څومره خیال دی صدر صاحب د کمرې نه یو 3 کسه ګرفتاري کیږي پولیسو روباسي آیا کم خلک و هغه 3 کسان دی کې لږ عام ولس لږ کنفیوز دی چې دا 3 کسان کم وي د عمرغي سره چې کوم راغلي کسانو هغه 3 کسانو ما مخکې د دې ذکر وکړو چې 3 کسه گرفتار کړو او هغه بیا د شرکت تانه پولیس ته حواله کړ او نن چې کوم د اف ای آر ذکر ما تاسو ته کوو او هغه د 3 کسانو نمونه په اف ای آر کې دي او په هغه باندې اف ای آر شوی دی هغه په شرکت تانه کې دي نو دا ټول سيناريو د پورنه چې کوم د وکاله او د پولیس ترمنځ کوم شخړه و اخرنی سوال درنه کوم کامر صاحب پرون چې کومه شخړه تېره شوې ده په پېښور های کورټ کې نو دې ته په کم نظر باندې تاسو ګورئ ایز ا جرنالست جرنالست خو هر ځای کې په هر یو واقع کې په هر یو دغه کې د درېمګړي کردار ادا کوي او دغه کردار د یو طرف هم ټیټ نه وي نو زما په خیال که یو خوا مونږ دا وګورو چې د پولیس د طرفه ډېر زیات دغه بایسنس روانو او خپل پیټي بند هغې هر قسمه تحفظ د معطل کېدو نه پس هم ورکو نو بل خوا د وکلو د طرف هم بعضې ځایونو کې تیزي شوې ده او داسې چې لکه یو کمیونټي وي نو په هغې کې ټول خلک یو شان ني څه خلک تیزي څه مفاهمت والی نو شوی ده د وکلو د طرفه هم پکې تیزي شوي د پولیس د طرفه هم فیورټیزم پکې شوی دی خو بهرحال مسله پرون چې کوم وشوه نو لکه په عدالت کې دا څیزونه د سره نو پکار ډومبې خدا چې لکه څومره خلک راغلل یوې پیښې له نو دومره خلک راتلل نو پکار دویمه خبره دا ده چې بیا د عدالت د حکم نه پس هلته وکلو سره دغه کول او په هغې باندې حملاور کېدل دا هم مطلب یعنې چې ته زما کور ته راشه په ما حمله وکړې په کور کې تا باندې یو سړی حمله کوي نو بیا وکلاو ته هم یا د کور خلکو ته هم دا دغه حاصل دی چې هغوی بیا خپل بچاو کې څه ناڅه دغه وکړي اوس دې کې مسله دا وه چې دغه کسان چې کوم راغلي دا لږ وو او د وکلاو خو ډېر زیات وو هغې مخکې نه په کار سره ناست وو نو بس د هغې له خو یو اشاره ضرور پکار وه هغه اشاره چې ورته وشوه نو بس ما خو تاسو ته ووایي چې په هر یو کمیونټي کې تیز خلک وي مفاهمت والا خلک هم وي او موږ په خپله هلته موجود وو چې کله صدر صاحب د دغه نه ووته هغه خپل دفتر ته روان وو هغه وایي چې بس صحیح ده بس عدالت چې کومه فیصله وکړه دغه فیصله ده په دې باندې بس پولیس کوي عمل کوي نو هغه مفاهمت والا خلک چې کوم مشران کوم په عهدو باندې ناس خلک او کوم د کمیونټي ریپرزینټ کوي نو هغه نسبتا د نورو نه ښي خو کشران خو بیا څوک نشي راټینګولی بیا چې په تا باندې یو سړی ګزار وکړي بیا به ته خامخا په هغه باندې دغه کې نو دا د دواړو طرفو نه لږ دغه شوي خو لکه په کار ځکه نه وه چې دا پېښور های کورټ او خلک چې کم ځای نه هم راځي د انصاف دپاره عدالتونو ته راځي بیا اعلی عدالتونه هم دغې ته ناست دي نو په هغې کې چې ته د هغې عزت او احترام نه کوې نو دا لکه یو ډېره معیوبه خبره ډېره مننه کامران صاحب د تفصیلاتو شریکولو دپاره او یقینا چې کم خصوصي خبره پکې کامران صاحب وکړه چې کم ایس ایچ او نو هغه خپله ګرفتاري ورکړه او هغه اف ای آر وشو په هغه باندې او دغه چې کم پېښور های کورټ دی نو دې خیال به مونږ په خپله ساتو ځکه چې دا د دې ځینې زمونږ د خیر ښېګړې چې کومې فیصلې دي هغه کېږي دا و زمونږ نه ویډیو رپورټ در بل ویډیو رپورټ په نوماله او زما ټیم لره کې اجازت د لوی الله په امان